بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د زمانی بادشاہ او خلیفہ تیر شوی دی. ورسره د الله ولی او ډیر نیک سیرت انسانو. زبردست حکومت یې کړی دی. دی د خلیفہ عبدالملک د هغه زومو یعنی د هغه لور په ده باندې واده وه چې نوم یې فاطمه و. کله چې دی د زمانې او د علاقې بادشاه شو، حاکم وقت وګرځېده، خلیفه جوړ شو، نو خپلې بیبي فاطمې ته وایي چې خپل ټول کالي دې راغونډ کا، چونکې دا د بادشاه لور وه. خپل ټول کالي دې راغونډ کا او بیت المال کې واچوه. او بل کار یې دا وکړو چې د ده څومره رشته دارانو هغې ته د حکومت د طرف نه څومره مراعات میلو شوي وو، څومره ځمکې او جایدادونه ورته میلو شوي وو، هغه ټول یې د هغې نه واخیستل. او بل کار یې دا وکړو چې د ده په ملکیت کې کومه ځمکه او جایداد و د هغې کاغذونه یې وسوځول چې سبا څوک دا ونه وایي یا زه دا ونه وایم چې دا زما ملکیت دی. د هغې نه خپل ملکیت ختم کړ او هغه ټول ارض یې بیت المال کې داخل کړو. وی دا د مسلمانانو د اجتماعي فایدې دپاره به استعمالیږي، دا د مسلمانانو اجتماعي مال دی. هغه رشته داران په دې باندې ډېر خفه و، پریشان و چې بادشاه زمونږ جایدادونه چې کوم دی ضبط کړه، زمونږ نه چې کوم دی نو د ځمکې کاغذات چې کوم دی ضبط کړه. یو مشره زنانه وه چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ترور وه، هغې سره یې خبره وکړه، په جرګه ولرال چې عمر ابن عبدالعزیز ستا خبره مني، لہذا ته لاړه شه او هغه سره خبره وکړه. دکه زنانه راځي او عمر ابن عبدالعزیز ته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز صاحب ځان ته انتشار جوړی، ځان ته مسلې جوړی، ځان ته مسایل سیوا کې، قریبي رشته داران دي، خپل خپلوان دي، ترونه ماماګان د تره زامن دي، هغې سره د ځان ته مسلې جوړې کړې، د هغې نه د ځمکې او جایدادونه او مراعات واغستل، دا دې ته واپس کړه. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د هغې خبرې ډېر په آرام سره او په ادب سره واورېدې. بیا حکم کوي غلام ته او نوکر ته، وی لږه کچه غوښه راوړه او ورسره سکاره راوړه، اور یې بل کړه او کچه غوښه یې پرې د پاسه کېښوده، هغې چسار او ټسار کو او سوځېده، موی یې شروع کړه. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ترور ته وایي ستا داسې خوښه ده چې زه او زما دا رشته داران د هغې د غوښې دکه شان سبا په دوزخ کې سوځي؟ هغې وایي چېرې مې نه ده خوښه، داسې خو مې نه ده خوښه. لہذا دا اجتماعي مال دی، دا دې سره چې کوم جایدادونه او کوم مراعاتو دا د مسلمانانو مال دی، دا د بیت المال حصه ده، د مسلمانانو اجتماعي حق دی، دا زه دې ته چرې نشم حواله کولی.